بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی درس کې د سفر متعلق خبره ذکر شوی و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي سفر د عذاب یو ټوټه ده، ځکه دا ستا د خپل خوراک نه، اسکاک نه، د خوب نه، د سکون او راحت نه منع کوي او بندوي. او د سفر متعلق مسائلم تیر شوي، رب نه امید کوم چې ټولو ته به یادي یاد دی انشاءالله. که نه اواز را نه هو ماشاءالله. نننی حدیث کې د جهاد متعلق او د مزدور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خبره کوي چې یو مزدور تا په کار لګیا کو نو اغلب اجرت کله ورکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ګوره په موږ دومره خفه کېږي چې هغه سره د ټولو نه زیات فکر د غریبانانو وګورئ. ښه نبی علیہ السلام سره د فقیرانو او د غریبانانو ډیر زیات غمو چې یو غریب ته څه نقصان ونه رسي. لومبی حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې قفلة کغزوة، واپس کېدل د جهاد نه پشان د غزوې دي. یو انسان جهاد لاړه شهید نشو واپس راغی که غزوة، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي دا غازی دی. مونږ الکه دا غازی دی، یو مجاهد دی، غازی دی، شهید دی چې الته او جنگيږي شهید شي جمدې واپس راشي غازی باندې یادېږي. نو د هغې دومره ثواب دی لکه انسان چې په فی سبیل الله د الله په لار کې شهید شي، گویا دومره ثواب دی. زما محترم الله دې موږ خپل لار کې قبول کړي، که هغه د جهاد لارئ، که د تبلیغ لارئ، که هغه د تصوف لارئ، که د علم لارئ، الله دې موږ قبول کړي. ټول آمین وایي. او بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمائی مطل الغنی ظلم، ټال مټول د مالدار سړی ظلم، دا ظلم دی. نبی علیہ السلام فرمائی یو انسان دی تا سره مزدوری وکړه ټوله ورځ او بیا غولې را غولې نن در کوم او سبا در کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی حدیث براشي تاسو ته یو مزدور تا سره مزدوری وکړه د هغه د خولې د اچولو نه مخکې هغه د خپله مزدوري ورکړه. داسې نه چې هغه خوله اوچکي او ناستې تا ته له ټوله ورځ په مزدورۍ کې ځان مړ کو، قسم دې د خپو وینې سر لتلا او د سر وینې خپو له راځي او چې کله د مزدورۍ وخت راشي نو سبا به درکمه. دا شی نه، نبی علیہ السلام دې نه منع کړي. مزدوري برابر کړه چې څو خولې اوچی مزدوري وله ورکړه، ځان مه دغه کوه. د صحابو زندگی وایي صحابه چې به یو صحابي راغی نوې مسلمان شوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته وی د الله رسوله دغلته یو بابا دی او د هغه یو د لسو ونو باغ دی او کمال راکو نو زما به ډیر معیشت دغه شي او هغه بابا دی، هغه پس کوي په کجورو او په پیسو. او خبر کم پته نشته چې دا بابا کم چې دی ته لس ونې غواړي، وی د الله رسوله یو بابا دی د لسو ونو باغ دی او هغه کمال راکو زما زندگی به جوړ شي او دا خو بابا دی په باغونو پیسو څه کوي. صحابي و هغه ورته پته نه و چې د باباګانو پیسې ډېرې زیاتې خوښي. هلکه د باباګانو نه به پیسې نه غواړې ورکې به وایي نه شي. وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي انسان چې بوډا کېږي نو 3 څیزونه پکې ځوانېږي. ویم درته که نه پرېږده، ما ته خو پته نشته خو باباګانو ته پته وي. نو د باباګانو نه تپوس کوم جي ښه. وایي انسان چې بوډا کېږي نو 3 څیزونو حرص پکې نوجوانېږي. یو حرص د عمر پکې ډېر سیوا کېږي، کاش چې زم عمر نورم سیوا وي، په عمر نه مړېږي. رښتیا خبره ده که نه؟ باباګانو نه تپوس کوم فقیره رښتیا دي که نه؟ ښه صحیح ده. یو حرص د عمر زیاتېږي چې کاش چې عمر ډېر وي. دویم حرص د مال پکې سیوا کېږي. انسان
مال چې څومره سپینګیري کېږي دومره ده کې د مال هغه شهوت نوجوانېږي یاره چې کاش بلا مال وی را سره او دریم ماشومان ناستې دا پکې نه ویم دا پکې بیا باباګان ما نه پټ تپوس کوي بیا به درته ووایي نو دا درې څیزونه پکې نوجوانېږي تاسو پوه شو سبحان الله سبحان الله صحیح بیا چې څوک تپوس کوي نیا دی صاحب د تپوس نو هغه بابا صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را طلب کو وی راشه ورته وی ستا یو باغ دی د لسو کجورو که دا نوی کس مسلمان شوی دی او دله دی ورکه غریب دی ما وی نبی علیہ السلام سره د غریبانانو ډیر فکر او بله یو خبره کوم جی تاسو به اورېدلی چې غریب به د مالدار نه 1500 کاله مخکې جنت ته ځي ټول سبحان الله وایي مالدار سړی به 1500 کاله د غریب نه وروستو جنت ته ځي او انتظار کې به ناست او بله خبره کوم سلیمان علیه السلام پیغمبرم دی او بادشاه هم دی سلیمان علیه السلام به د غریبانانو نه وروستو جنت ته ځي ټول سبحان الله وایي گویا زمونږ مرتبه به هلته دستی کې کېږي کار به دستی کې کېږي انشاءالله انتظار بني نو هغه بابا ته وی دله دا 10 کجورو باغ ورکه فی سبیل الله الله به اجر درکړي هغه ورته وی د الله رسولا وی دا ستا حکم دی که مشوره ده د مشورې متعلق خبره کوم یا دی صاحب مخکې ویلي وی چې ته وایې چې ما له مشوره نه راکوې نو خلک اعتراض کوي چې مشوره خو به خلکو نبی علیه الصلوۃ والسلام او خدای سره م کوله نو ته د خدای او د نبی علیه السلام نه مخکې نو ما حاجي صاحب ته ویلي یو مشوره غوښتل دي چې زه درنه وغواړم لکه الله د فرښتو نه مشوره غوښتې وه انی جاعل فی الارض خلیفه غوښتې وه او یو مشوره د ځان نه ورکول نو زه مشوره چې وغواړم تاسو به راکوئ خو چې د ځان نه مشوره راکې بیا په دې خفه کېږم فرق معلوم شو که نه نو نبی علیه السلام چې به مشوره کوله نو غوښته به یا به یې کوله یو خبره بل نو ولې نه غواړم چې کله راشي نو بیا غواړم نو نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک صحابي ته ووې بابا ته چې ته سپینګیرې قبر ته زمانه نږدې ده ورکه او ته د الله رسوله مشوره ده که حکم دی نبی علیه السلام مبارک ورته وی ستا څه خیال دی وی د الله رسوله ستا خوښه ده پوه شه پې نبی علیه السلام مبارک ورته وی مشوره ده وی ښه وی د الله رسوله نه ورکوم نه ورکې صحابه هم حیران دي نبی علیہ السلام ته څوک انکار کولی شي بله خبره کوم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورسره ډیلینګ شروع کو ورته وی دا 10 کجورې دې صحابي له ورکه نو په جنت کې زه محمد تعالی د کجورو باغ در کوم ټول سبحان الله وایي زه یم هغه بابا و لکیر کې فخر هغه ته د الله رسوله لا حاجت لی ما ته څه حاجت نشته بره کوه عجیبه بابا وګوره ممکن بعضې باباګات داسې دي چې پکې راپاسې ډېر جذباتو کې راشي بیا جذبات نه کنټرول کېږي جذبات کنټرول کېږي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه رخصت که یو صحابي ته پته ولګېده نوجوان صحابي دی نوجوانانو کې جذبه یې ډېره زیاته او ماله جذبه د نوجوانانو ډېره پکار ده پوه نه شوې چې وایي نری تکبیر او الله اکبر پوه نه شوې به داسې بیا کارم کېږي ډېر او جذبه باندې هر څه کېږي نبی علیہ السلام مبارک د جذبې د وجې نه فرمایلي لو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه که زما د محمد نه پس بل پیغمبر راته هغه به عمر و زما محترم و ځکه جذبه وه پکې ټول سبحان الله وایي داسې سبحان الله پکار دی داسې سبحان الله د رب نه امید کوم چې اسمان ته به رسي بس نو جذبه باندې ډېر کار کېږي سبحان الله ماشومان هم سبحان الله وایي دا وګوره دا ډېر خوند کوي جي دا ماشوم ستا دپاره سبحان الله وایي د ده دپاره هم الله ونه نال کوي او د پلار دپاره هم الله نال کوي ټول سبحان الله وایي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو بل صحابي ته پته ولګېده نوجوان دی وی د الله رسوله ته اعلان کړی دی چې چا دغه باغ ورکه نو زه په جنت کې یو باغ ورکوم نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمیل او دغه صحابي دی چې د 1000 کجورو باغ دی
بابا پسې لاړه کور ته وی یاره ستا زما یو باغ دی وی او ما خو د هغه باغ تذکره اورېدلې ده ډېره زیاته مې وکئ وی خوښه دې نه ده چې هغه باغ تاله درکړم او د لسو کجورو دا باغ ماله راکړي ټول سبحان الله وایي هغه بابا جذباتو کې راغی وی واله که د دې ته څوک انکار کولی شي زه وایم تاسو باباګان اخلاص وکړئ جي ښه اوس ما یو خبره کوله د مدرسې دپاره الحمدلله ډیرو خلکو په دا کلي کې ډیره مجاهده وکړه زه وایم خدایه په دنیا کې وله د جنت ټیکټ ورکړه ټول امین ووایه دا دعا کوم او د سیخ کمې دی لږ په دا درس کې هسې خبره راله باباګانو ته ویم چې تاسو خپلو بچو ته ووایې یا په خپله چې سم جمع کړي را جمع کړي او بچو در کړي رو باسې جي دا واله سیخ روړه باباګانو ته لږ غوندې زندګي پاتې ده قسم دی او بیا یا به تا پسې بچي کوي یا نه بس په زندګۍ کې په ځان پسې ورکه وای خدایه دا مې دلته درکړه د ځمکې د پاسه او د ځمکې د لاندې به یې دنه خدایه غواړم نو زه وایم زما رب ډېر غیرتي ذات دی چې ته ترې وغواړې نو که پیسې نه درکوي نو جنت به درکوي ټول سبحان الله نو جنت هم نه دی خوښ زما محترمو خوښ هم نه دی نو صحابي ډیلینګ وکړو سودا یې واغسته راغې د الله رسوله هغه لس کجورو والا باغ مې واغسته او تا ذمواري اغستې وه چې زه محمد به تعالی په جنت کې د کجورو باغ در کوم نبی علیه صلات وسلام مبارک ورته وی څه دې وکړه د الله رسوله د زرو کجورو باغ میں مقابله کې الله له قربان که زما د بچو اړی موړي دغه زر کجورې او دغه باغو د الله رسول ستا دپاره د خدای دپاره مې قربان کړه ور مې کړه نبی علیه صلات وسلام مبارک ورته وفرمایل د باغ هم ستا زه ذموار یم او ستا د بچو او د خاندان په جنت کې د محل هم زه ذموار یم سبحان الله نو په یو اشاره باندې زما محترم ډیلینګ وشو هغه لس کجورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه نوې مزدور له ورکړی او هغه په زندگی تیروله ما وی په دنیا کې رحم وکا په مزدور باندې رحم وکا پوه نه شوې زه وایم قسم دې د دې عوض به الله په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي حدیث ته وکړي دی قفلة واپس کېدل د جهاد نه که غزوة پشان د غزوی دی مطل الغنی ټال مټول د مالدار سړي ظلم دا ظلم دی قفلتن واپس کېدل د جهاد نه که غزوتن پشان د غزا دی مطل الغنی ټال مټول د مالدار سړي ظلم دا ظلم دی زما آمین الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې الله د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوري الله دا ستا کتاب لراغلی دی خدای ستا دربار ته راغلی دی ستا کور ته راغلی دی خدای څه قسم مشکلات دي څه قسم دردونه او مصیبتونه دي خدای په خپل دست قدرت ختم کې الله د دې حاضر مجمع پزړه کې څه قسم شریع حاجات دي الله د خپل در نه پوره کې الله کاروباریان پکې ناستي خدای کاروبارونو کې برکت واچي د چا خپل کاروبارونه نه خدای خپل کاروبارونه ورته ورکې د چا رزق کمزور دی خدای د رزق انتظام د اسمان نه وکې الله څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې څوک قرضدار دي خدای د قرضونو نه اخلاص کې الله قرضونه په خپل دست قدرت ختم کې الله د چا خپل کورونه نه خدای خپل کورونه ورته ورکې الله په دا مجلس کې سپینګری ناسي خدای په عمر کې برکت واچوا ماشومان ناسي خدای با عمل عالمان او حافظان کا نوجوانان ناسي خدای د دین سره وابسته کا الله دا کله تا قیامت د سبا پورې په اتفاق او اتحاد خدای اوساته د چا پزړه کې بغض دی کینه دا حسد دی خدای په محبت او الفت باندې بدل کې الله دا کله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساته دا درس زما خويند مند او خدای پزړه کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې الله زما د خويند مند د عزتونو د لپټو خدای محافظ شي دا کتاب ول د جنت ته دنه کې دو ټیکټ خدای وګرځه الله په وخت ځن کدنم دا کینې په جبر اوري چې لا اله الا الله محمد رسول الله